صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. انتهائی محترم مسلمانان ورونو یقینا دغه نن کومه سانحه شوې ده حضرت مولانا مفتی مسعود خان صاحب رحمه الله هغوی دغه دنیا نه رحلت وشو. محترمو دغسې قسمه سانحات او دغسې قسمه واقعات چې د روزانه په بنیاد باندې موږ او تاسو ګورو د موږ او تاسو ته یو سبق راکړي. موږ ته دغه خبره رايادوي چې ستاسو دلته همیشه اوسېدل نشته دی. دلته چې څوک راغلي دي د هغې لپاره د الله رب العالمین قانون دا دی کل نفس ذائقة الموت. دا د رب ذوالجلال هغه اټل او محکم قانون او فیصله ده چې محترمو له دې نه څوک ځان نشي بچ کولی. دلته چې کوم ځای د سري دي څومره انسانان راغلي دي محترمو د هغې لپاره همیشه اوسېدل دلته نشته دی. د دغه ټولو دپاره د دلته نه تګ دی. و محترمو هوښیاران هغه خلک دي چې هغوی دلته د دغه ژوند نه فایده واخیستله. هغوی په دې ځان پوهه کړو چې زه د څه لپاره راغلی یم دلته. هغوی دا ګمان ونه کړو چې زه به همیشه دلته یم او آخرت یې هېر کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی چې دې خپل ځان وپېژندو په دې ځان پوه کړو زه دنیا ته د څه لپاره راغلی یم. د مرګ نه وروسته کوم نه ختمېدونکی را روان ژوند دی د هغې لپاره تیاري وکړله. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم عقل او ناپوهه سړی هغه دی چې ده د دلته د نفس او د خواهشاتو اتباع وکړله، د الله او د رسول نافرماني یې وکړله، د شریعت احکامات یې د خپلو خپو لاندې کړله. دلته یې کله په دې ځان پوه نه کړو چې ما ته زما په خوشحالۍ کې د الله او رسول حکم څه دی، د الله حکم څه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه څه ده. هغې نه په غم کې دا خبره معلومه کړله. ژوند یې همدغسې په نافرمانو کې تېر شو، د الله رب العالمین په بغاوت کې تېر شو او بیا په الله باندې لوی لوی امیدونه وتړل. ویل الله غفور رحیم دی. محترمو لږ دې مقبرو ته وګورئ، دې خبرونو ته وګورئ. یقینا په دې کې دغسې ځوانان هم پراته دي زما او ستا غوندې. دې کې دغسې مشران هم قسم دی پراته دي. دې کې هغه ماشومان هم پراته دي. دا موتا چې د روزانه په بنیاد باندې تېرېږي او دغسې جنازې ګورو دا موتا د سبق راکوي. سبا ته به ته دلته پروت یې او نور به دغسې تېرېږي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ډېر لوی سړی تېر شوی دی. شیخ الحدیث صاحب رحمه الله نقل کړي دي د یو جنازه باندې تېرېږي، یو جنازه کې روان دی، یو ځای کې دی کېناستو، خلک ورنه راچاپېر شو. ورته امیر المؤمنین ولې؟ دی شروع شو دی وایي انسانه ته څومره کلک ژړئ، ستا زړه څومره کلک دی. ګوره د روزانه په بنیاد باندې ستا دوست، ستا ملګری، ستا رشته دار، ستا عزیز دی راوغورځېږي او سلګۍ ووایي ستا د مخې، ته ورله زنه وتړې، سترګې ورله پټې کړې، خپې ورله سیده کړې، بیا د ده نه کپړې وباسې، که نه وځي دې هغه ورنه سیرې کړې، بیا دې په تخته باندې واړې راواړې غسل ورته ورکړې، هلته ورته بیا کفن ور واغوندې، په خپلو اوږو باندې د هغه لاس اوچت کړې، بیا مقبرې ته ویسې، هلته ورباندې جنازه وکړې، بیا قبر ته ورکوز کړې. مسلمانه کله په دې باندې سوچ نه کې چې نن بل ستا له مخې راوغورځېدو سلګۍ یې ووهلې، سبا ته به زه راوغورځېږم دغسې به د نورو د خلکو سلګۍ ووهم. نن چې و انسانه بل ته زنه تړی په دې سوچ نه کوي چې سبا به بل ماله زنه تړي. نن چې ته څه وخت بل له سترګې پټې نو په دې خبر نه کوي چې سبا به بل ماله سترګې پټې. نن چې تا هغه بل له خپې سیده کې ستا د مخې ستا دوست ملګری راغورځېدلی دی، کله په دې هم خبر وکړي سبا به بل ما له خپې سیده کوي. نن چې د بل نه ته کپړې وباسي یا سیرې کېږدي نو کله په دغه وخت کې دې ته هم خبر وکړي چې سبا ته به بل زما نه کپړې وباسي دغسې بې بسه به پروت وي بسه به نه شمه کولی. او انسانه نن چې په تخته باندې بل اړې راړې غسل ورته ورکړي اوبه ورباندې اړې نو کله په دې هم خبر وکړي چې سبا له به بل په دې تخته ما اړې راړې غسل به راکړي.
او نن چې بل ته کفن ورواغوندي دغه لاش په خپل اوږو باندې کېدی او مقبرې ته روان شي، بیا په دې هم خبر وکړه چې سبا به بل ما اوچت کړي دغسې زما لاش په خپل اوږو باندې واخلي مقبرې ته به روان کړی یم، زه به دغسې بې بسه روان یم. او انسان او ته چې هلته کله بل مقبرې ته ورکوز کړي، قبر ته ورکوز کړي، نو کله دې په دې غور نه دی کړی چې سبا به بل ما دې قبر ته دغسې ورکوز کړي. نن چې په بل باندې تختې بندې کې خاورې ورباندې امبار کې، کله به دې هم غور وکړي که سبا ته به ما څوک بند کړي دغسې تختې به بندې شي، خاورې به امبار شي، خلک به د دې ځینې زمانه واپس شي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي او انسانه دا ټول مناظر په دې خپلو سترګو وګورې، مقبره کې هغه دفن شي ستا دوست ملګری رشته دار، د دې ځای نه چې ته بیا روان شي، بیا ستا نه مرګ هیر شي او ته بیا دنیا کې ورغرق شي، ستا نه بیا مرګ هیر شي، آخرت در نه هیر شي. محترمو دا دغسې جنازې ما ته د دا یاد راتازه. علما فرمایي مسلمان ته پکار دي چې دی کم از کم 24 घंटों کې 15 منټه د مرګ تصور وکړي انسان سره. بیګا ته چې کله وده کېږي د به ځان څادر راواچوي، سترګې پټې کړي، د همدغه منظر ځان ته رایاد کړي، نن راته فرشتې راغلي دي رخصتېږم دنیا نه، نن ورسره زور نه چلېږي، نن د چا سفارش ورسره نه چلېږي، نن د چا عهده او طاقت دلته نه چلېږي، بس د بې بسۍ په حالت کې هم روح قبض کېږي او لږ ساعت پس به د خبر هغه تیارو ته او وحشتونو ته او یوازېوالي ته حواله کېږم. یقینا کې په دې 24 घंटों کې 15 منټ هم سړی په دې خبرې په دې نقطه غور وکړي قسم د لوی ولی الله به ورنه جوړ شي. د معاشره کې محترمو مونږ چې حرام کوو، په دې معاشره کې چې مونږ د بل حق وهو، د معاشره کې چې نن مونږ دې ته نه یو تیار چې د خوري صبر کړو د قرآن مجید د الله کتاب الله رب العالمین چا چې مونږ پیدا کړي یو هغه راته ویلي د دغه پلار په حصه کې د دغه لور هم حصه ده، د دغه پلار په مال کې د دغه لور هم حصه ده، د دغه مور هم پکې حصه ده، د دې د ښځې هم پکې حصه ده، د دې د بچو هم پکې حصه ده. بیا ولې مونږ حرام کوو که کله مونږ تصور لرو چې یقینا مرګ به راځي. مونږ دا محترمو قسم دی دا لمحه فکریه ده مونږ دپاره. مونږ مرګ خبره کوو خو محترمو دا صرف زمونږ په خوله د زړه تله نه ده کوزه شوې. یو بادشاه و، د دې ورور ډېر لوی زاهد و، عبادت ګزار سړی و، تاریخ دنیا او دنیا یې پرېښې وه. بعضې بزرګان هغه بیخي دنیا ته یې شا کړي او په لوی مرتبو باندې وي. یو ځل پسې دا رور راغی بادشاه ده ته وایي ګوره دا خلک ځان له د دنیا کار روزګار کوي او ته دلته پروت یې ګوښه رشید شوی یې ډوره وځې نه. اگر چې اسلام د دې نه مننه کوي لار هبادیت فی الاسلام، اسلام د دې څیز هغه تصور نه ورکوي چې سړی ښځه بچي او دنیا هر څه پرېږدي او ګوښه نشین شي، دا د عیسایت تصور دی. نو ده ته وایي دا خلک ځان نه څه کوي او ته دلته پروت. دی ورته یوه خبره کوي، ورته وایي د مرګ یاد ما ته د دې اجازت نه راکوي، ما ته د مرګ یره د دې اجازت نه راکوي چې زه دنیا کې ورننوځم. دا رور یې ورته وایي بادشاه ورته وایي دا د مرګ یاد خو مرګ غم خو مونږ سره هم دی. دی ورته یې وغواړه چې څه غواړې. هغه خلک دا شخصي بادشاهتونه په دغه وخت کې او صادقه خلک وو چې کوم لوز به وکړو په هغې باندې کلک کړو. دی ورته وایي دغسې دی چې څه غواړم راکې؟ ورته وایي بلکل در کوم. دی ورته وایي د 40 घंटों دپاره دا بادشاهت دې ماته حواله کړه. 40 घंटों دپاره یې ورته ټیک شو، هر څه حواله شو. دی چې کله بادشاه شو دی اولنی اډر دا وکړو، اولنی حکم یې دا صادر کړو دا خپل رور بادشاه اوس دې وخت کې خو دی بادشاه نه دی، ورته یې دی ګرفتار فوري طور جیل ته دننه شو او حکم یې وکړو سبا ته 8 بجې باندې دی پانسي کوي. ډېره عجیبه خبره ده. دې کې سره راځو چې ته خپل هغه بادشاه رور چې تا سره احسان وکړو ته هغه پانسي کوي او بېګا ته دې حکم وکړو د دنیا اعلی قسمه خوراکونه ورته تیار کړي، قسمه خوراکونه ورته تیار کړه. بېګا ته دی په خپله باندې راځي او خوراکونه ورته پېښ کړي، ورته یې وخوره که نه. او چې سړي ته دا پته وي زه سهار لمرم، سهار ته پانسي کېږم، د ده لاس بیا خوراک ته مخکې کېږي؟ کله نه مخکې کېږي. دی ورته یې وخوره که نه. هغه غریب کې وینه وچېږي، رو رو رنګ یې تورېږي. سهار شو شپه همدغسې ووته، ده نه څه وخوړه نه څه وڅښه. سهار ته دی راغی چې د هغه د پانسۍ وخت و. ورته وایي تا ته رستا بادشاهت مبارکي، ما ته پانسي کولی نه، خو تا یو خبره کول تا ویل د مرګ غم خو ما سره هم شته دی. نو ما درته د وښودله چې د مرګ غم هغه یو نه و، د مرګ غم دا دی چې دا اوس مې درته تا ته پته و سهار ته پانسي کېږم. ګوره تا روټۍ هم نه خوړه، تا خوراک څښاک هم نه کوو، زما نه ګیله دا کې چې د دنیا ته نه راځي. نو دغه د غم فکر او سوچ زما سره راسره دی، زه به دنیا کې څنګه ورغرق شم.
محترمو دلته موږ د لږ وخت لپاره راغلي دلته همیشه اوسېدل له چا نشته افسوس دا دی چې زموږ د ذهن نه دغه مرګ والا تصور او دا حقیقت مونږ همیشه دنیا کې لګیا یو زموږ غمونه زموږ خادیانې په دې خلک به څه وایي نو خلک خو څه وایي خو اخر کې راوغورځېږي ځمکې ته راولوېږي انا لله و انا الیه راجعون وایي خبره ختمه شي نور تعالی څوک څه درکوي تا کله دا ونه وي چې الله به څه وایي راته کله چې د رب العالمین مخې ته ورځم هغه رب به راته څه وایي ژوند دې څنګه تېر کو کله چې دې قبر ته ورشم هغه فرشتې راشه هغوی ته به څه جواب ورکوم و انسان کله په دې خبر وکړه خلک پرېږده وه دا خلک مه خوشحاله کوه خپل رب خوشحاله کوه محترمو اگر بېوقوفانو کار زموږ سره وشي بالول دا یو مجنون غونته کې سړی و الله والا سړی و یو ځل مخبره کې ناست دی د هارون رشید قافله تېرېږي دې باندې درته اواز وکړ ورته یې بالوله څه کار روزګار نه کړې ځان له نو دی ورته وایي چې خبرې ورسره تفصیلي وشوې اوږده قصه ده اخره کې دی بادشاه ورته د ورته یو چوکه ورسره وه لاس کې دی ورله ورکړه ورته یې بالوله د ځان نه چې درته بل بېوقوفه غټ میلاو شي د زما چوکه به هغې ته ورکړي بالول ته څه ورځې بس اطلاع میلاو شوې بادشاه بیمار دی او داسې بیمار دی شاید چې د دې نه واپس اثار نه ښکارېږي علامات نه ښکارېږي چې دی واپس روغ شي ډېره د کور ته راغی دروازې وټکول دربار ته راغی ډېره بادشاه خوا ته راورسولی شو دی لږ ساعت تېر شو بادشاه نه تپوس کړي ورته بادشاه سلامت ولې دی ورته یاره بالوله بیمار یم او د آخرت سفر مې هغه نه ختمېدونکی اوږد سفر مې شروع کېدونکی دی معلومېږي دغسې د بالول چوپ شو بیا لږ ساعت پس ورته وایي باچا سلامت صاحب لښکر دې تیار کړی دی ځان سره چې بوځې دی ورته لښکر خو هلته څوک دې ځان سره نه شي بوتلی څه به کومه بیا لږ ساعت پس ورته وایي باچا سلامت څه خوراکونه مراکونه او ننګرچري د ځان سره تیار کړی دی چې هلته درته خوراکونه تیاروي دی ورته دا خوراکونه او دا ننګرچیان خو څوک بوتلی نه شي د دې څه ضرورت دی چې تیاری کړي بیا ورته لږ ساعت پس وایي څه کرنسي دې تیاره کړې دي پیسې میسې چې د ځان سره ویسې خبر ته دی ورته د دې خو هم ضرورت نه پېښېږي یو تپوس کې اخرې کې پاسېدو بالول ورته وایي باچا سلامت ډېر معذرت سره خپله چوکه واپس واخله ستا نه ماته دنیا کې بل لوی بېوقوفه میلاو نه شو ګوره ته چې په دنیا کې د یو خان نه بل ښار ته تلې دا څومره انتظامات کول څومره پوځونه به تا نه مخکې وي څومره لښکرې به تا نه مخکې وي ته چې به یو کلي نه بل ته تلې څومره قسمه خوراکونه انتظامات به تا ته وشو تا به څومره کرنسیانې پیسې خزانې د ځان سره راواغستې او بادشاه سلامت په دومره لږ سفر دپاره دومره لوی تیاری او د دومره لوی سفر دپاره هېڅ تیاری تا نه دی کړی دا چوکې دې واخله ستا نه بل بېوقوفه ماته میلاو نه شو محترمو ګوره چې هغه د بېوقوفانو زمره کې رانه شو ټول ژوند هم په دې تېر شي د بچو ژوند ښایسته کوو د بچو دنیا ښایسته کوو پرېږده مړه د دنیا وعده الله رب العالمین اغستې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها زما او ستا په پګو کې قسم دی یو سپي ته هم الله رزق ورکوي یو پیشو ته هم الله رزق ورکوي منګکانو ته هم ورکوي بې زما او ستا عقیده دومره جوړه نه شوه چې زما بچی کله زما بچی دینداره شي زما د بچي تعلق د رب د دربار سره جوړ کړم زما د بچي ته به الله رزق نه ورکوي د عمر بن عبدالعزیز رحم الله د نیمې دنیا نه په زیات باندې حکمران و کله چې وفات کېږي یو سړی سر ته ناست دی ورته وایي امیر المؤمنین دنیا نه زه بچو ته رزق پرې نه ښوده نو دی ورته وایي حلال ما سره څه چې بچو ته پرېږدم او په حرامو مې خپل آخرت نه شو تباه کولی ته خو به دې ځې که نه نو کوم حرام چې دې راجمع کړي دا خو به دې بچو ته پاتې کېږي او دا بچې به دې پته نه لګي بیا یادوي که به دې نه یادوي دا به څه کوي په دې ځان دپاره د آخرت وبال ولې جوړ او دی ورته حلال ما سره څه ونه په حرامو مې خپل آخرت نه شو تباه بیا ورته دی ډېر لوی مالداره سړی دی ورته امیر المؤمنین وصیت وکړه زه به خپل مال نه ستا بچو ته صحیح څه ورکړمه هغه ورته جواب ورکړي ضرورت نشته دی ځکه ما خپلو بچو تعلق د الله د دربار سره جوړ کړی دی زما رب ډېر غیرتي ذات دی چې زما بچو دغه تعلق بحال وساتو بیا زما رب ډېر غیرتي ذات دی انشاءالله زما بچي به نه محرومه کوي که زما بچو دغه تعلق ختم کو زما بچو د رب د دربار سره دغه رابطه ختمه کړله بیا ما ته پروا نشته دی خپل کار دی کې زما ډو بچي نه دي مستقبل وښودله د عمر بن عبدالعزیز رحم الله د یو بچي په دسترخوان روزانه لکونو مېلمانه وزر کېده کوم چې دغسې پاتې اوسې ورته پرېښي نه وو او دا څوک چې ناست دی قبر ته خبرې سر ته ناست دی خبرې ورسره کوي د هغه بچو په مستقبل کې د مدینې منورې په کوڅو کې سوال کوو خیرات یې وکړه
محترم دا ما ته سبق راکړي. الله رب العالمین مونږ ته حکم کوي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نار وقودها الناس والحجاره. ما ته ته وی د اولاد اخرت جوړ کړه دنیا پرېږده. محترمو بچی د ځان لپاره د اخرت ذخیره وګرځي. نن یو طوفان روان دی د لادینیت، د لامذهبیت، د بېدینۍ. محترمو په هغه طوفان کې مونږ هم روان یو. نن مونږ سره د خپلې عقیدې غم نشته دی، د خپلې نظریې غم نشته دی، د خپلو اعمالو غم نشته دی، د خپلو بچو غم نشته دی. نن په کور کې یو چا ته ووایه د پردې خبره ورته وکړه. اگر پردې حکم چې قرآن مجید د آیاتونو نه ثابت دی، د الله حکم دی، قسم دی مونږ ته ناشنا شوی دی. اگر میراث احکامات مونږ ته ناشنا شوي دي، قدم به قدم باندې د الله حکم سره مونږ ناشنا شوي یو. نو محترمو الله دې نه وکړي چې په دغه ناشناوالي کې راته مرګ راشي، دې قبر کې به څه جواب ورکړو. بل ځای شته راتلو خو په سر به مو ایره غورځوي به مړه چې د فرعون غونته کې خلک یې پرې نه ښوده، د قارون غونته کې سرمایهداران یې پرې نه ښوده، د ابوجهل غونته کې بدماشان یې پرې نه ښوده. بیا ستاسو ګمان دی چې ما به پرېږدي؟ بیا ستاسو ګمان دی زه به ورنه بچ شم؟ که د ده نه په زور بچ کېدل وی خو دغه خلک به نه تللی، که د ده نه په طاقت بچ کېدل وی قسم دی دغه طاقتور به یو هم نه تللی. نن دغه پهلوان دی چې کله راشي دی په سر باندې سړی ووایي دی د چا زور او د چا طاقت او د چا پیسو ته او د چا وحدو ته او د چا سفارشونو او منصب قسم دی یو شي ته. او قرآن دا حقیقت را یادول غواړي. قل ان الموت الذي تفرون فانه ملاقيكم. پیغمبر ورته ووایه د کم مرګ نه تاسو تېښته کوئ، نن اواز به تاسو بد لګېږي، دی به اچانک ناڅاپه په تاسو سره میلاو شي، د نه شئ تښتېدلی. او دی ډېر اچانک راځي. ګوره اطلاع نه ورکوي سړي. مولانا مسعود خان صاحب رحمه الله غریب ته څه پته وه، بیګا ته سم ناستو سهار ته پانسېدو. بس محترمو دا ژوند دی، دغه زندګي وي، مه دوکه کېږي. محترم خپل آخرت جوړ کړي، دنیا الله ته ور پرېږدوئ. دا دنیا الله زناورو ته ورکوي، ما او تا ته به ولې نه راکوي؟ څه چې راته لیکلي دي هغه به میلاویږي، د هغې نه زیاتې څه نشي میلاوېدلی. محترمو د خپل آخرت فکر وکړئ، د خپلو بچو فکر وکړئ. دا بچي راولئ دیني مدارسو ته، نن په عالمي سطح باندې په عالمي سطح باندې لوی په زور او شور سره د دیني مدارسو خلاف عالمي پروپاګنډه کېږي. نن زموږ د قوم معماران هم لګیا دي. زما بچي ته به دې خو شاباس ورکوي چې تا دنیایي علومو کې ډګري واخیسته. زما بچی ته په دې باندې انعام زما په مدرسه کې ورکوي چې ته به دنیایي تعلیم کې تا اول او دویم او دریم پوزیشن واخیستو. لیکن کاش زما بچي ته په سر لاس رانه کړو چې تا په دیني علومو کې اول او دویم دریم پوزیشن واخیستو. محترمو دیني علومو سره مونږ ناشنا شوي یو، مونږ په یو طرف روان یو. الله دې نه وکړي په دې وخت کې مرګ راشي مونږ به خپل رب ته څه وایو، خپل رب سره به په کومو سترګو مخامخ کېږو. نو محترمو زما او ستا وطن کې زما او ستا په وطن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې خلک حملې کوي. ما او تا خپل دین شاته غورځولی دی، ما او تا لپاره خپل سیاست، ما او تا لپاره خپل مفاد، ما او تا لپاره خپل تعلقات. مونږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره خپل تعلقات قربان کړو. دې وطن کې زه افسوس سره ویم، مقبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت کول مسلمانانو ته په مونږ فرض دي. ورته مونږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت ونه کړی شو، قسم دی زما او ستا ژوند او زندګۍ هېڅ فایده نشته. نن دغه رسول پیغمبر په ناموس باندې حملې کېږي. چا چې زما او ستا لپاره ژړل، چا چې د شپې ژړا کول، رب ته ورباندې ترس راغی، جبریل راولېږو. ویل طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ژړا کوي زما او دپاره جبریل راځي، لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین. ژړا کوي زما او ستا لپاره جبریل راځي. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. پیغمبر ته خبر ورسوه، منن نه منل ورباندې د تا کار نه دی، مونږ ته به راځي حساب ورسره کوو. لیکن ما او تا لپاره ژړا کول. نن دغه پیغمبر د ناموس خبره چې کله راشي مونږ خاموش شو. مونږ خپل سیاسي تعلقاتو ته وګورو، مونږ خپلې معاشرې ته وګورو. ته چې د پیغمبر سره بې وفایي وکړې، همدې قبر کې د تا نه به تپوس کېږي چې دلته ورکوز شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده په منځ کې پردې ختمې شي، مخامخ ورته وښودلی شي. یو قول دی د علماو. نو که کله محترمو زما او ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت نه یې کړی، د هغه سنت هم په ځان کې نه یې ژوندي کړي، او بیا ورته ووایو چې دا خو زما نبي دی، ما په ایمان راوړی دی. نو تا ته وایي چې دا څنګه ایمان دی راوړی؟ دنیا کې دغه نبي تا ته نه در یادېږي چې کله تر هغه سنت ذبح کول؟ تا ته دا نه در یادېده کله چې د دې پیغمبر په ناموس باندې ستا حکمران حمله کول او ته ورباندې چوپ او خاموش پاتې شوې؟
محترمو دین ته ترجیح ورکړي دنیا وروسته کوي. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. د مؤمن شان بداوي زما ژوند زما مرګ زما اٹھنا بیٹھنا زما هر څه به د الله دپاره زه به خپل الله راضي کوم مخلوق به پرېږدم که زما نه ښه به کېږي به دې کې شل ځله دې ښه به شي لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق. زه د مخلوق د هغه اطاعت پابند نه یم چې الله ناراضه کېږي. محترمو نن مو تا ته دا سبق راکوي کوم نوجوانان کې ناست وي کوم هغه ملګري کې ناست وي په خپل اول دی بدن نه راواخلو خپل کور ته وګورو بدن زما زه ټول مو څوک یادوم نه محترمو څوک هم زه نه یادوم زه عمومي خبره کوم د خپل بدن کې سوچو زما په بدن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ماتېږي زما په مخ باندې ګیره نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې ګیره وه علماو مسله لیکلې د یو موټي نه زیاته کټ کول یا خرول دا حرام دي ګیره یو موټي پورې پرېښودل دا واجب دي. ځان دپاره د آخرت ماران لړمانان مه تیاروئ او په دې حالت کې چې کله کټ کړي وي او د قبر ته ورشو دې کې اوبه نه غټېږي که نه دې کې رانه کله فرشتې تپوس کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې مونږ به ورته څه وایي دا زما نبي دی نو راته به وایي چې مړه دې خپل مخ ته دې وګوره د هغه مخ ته وګوره نه امتي دغسې وي د تا ته امتي ویله کېږي ته به کوم طرف روان شوی بیا به د حشر په میدان کې چې کله شفاعت کبرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخرت د هغه قیامت د ورځې ګرمي مو وهي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر ولاړ دی اوبه ورکوي هلته به زه په کوم مخ بیا ورځم دا ګیرې خو نه غټېږي دنیا کې ورته یو وفد راغلی و هغوی ګیرې کټ کړې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنه مخ وګرځولو دغسې بیا چې حوض کوثر کې ورشو هغه ته به څنګه مخ ښایو او نوجوانانو تاسو ته هم د چا په لاره روان یې تاسو د خپل پیغمبر سنتو پسې په هغې باندې ځان شرمېدل درته شروع شو. محترمو خپل کور کې وګورو خپل زندګۍ کې وګورو د خپل بچي راولئ دیني مدارس ته د دنیا پروپاګنډې پرېږدو نن چې د دیو د سکولونو کالجونو یونیورسټو نه فارغ شي نوکریانې ورته نه میلاویږي 100-150 لکه روپۍ ورکوي بیا په حرامو باندې د خلکو نه وصول خودکشانې دغه خلک کوي د مدرسې یو فارغ الحمدلله تر اوسه خودکشي نه ده کړې دا د چا دروازې ته نه دی ولاړ چې ماله ما نوکري راکړه دا د چا په دروازه نه دی ولاړ چې خپل کاغذونه سندونه یې راغستي ما ته چېرته نوکري نه میلاویږي الحمدلله ښه رزق الله ورکوي د عزت ژوند دی علماو ته راولئ دا بچي هم د آخرت ذخیره وګرځوئ د ځان دپاره. او محترمو کوم تاسو مشران دي زموږ تبلیغي ملګري دا ما او تا ته دغه اواز راکوي دا یاد دهاني راته کوي چې اچانک درپسې مرګ راشي او ځان دې نه تیار کړی دا بیا ډېره خطرناکه ده. او کوم مشران دي محترمو د دې لپاره زموږ د تبلیغي جماعت ملګري دغه اواز لګوي انشاءالله العزیز خپل بچي به لیږو مدرسو ته کړی انشاءالله او محترمو د عهد وکړئ مونږ به د ژوند په هره شعبه کې د علماو ملګرتیا کوي انشاءالله او به که نه به کوي انشاءالله. ګورئ په دې جنازه چې کله دلته راشي دلته یو عالم ودرېږي دې وخت کې ورباندې اعتماد کوئ که نه کوئ دلته ودرېدو دا عالم به او دا سکیم وي دا به ولاړ وي دا ډېر د زړه په درد سره ولاړ دی نو دغه عالم چې کله پیدا شو مور کې درته اذان کړی دلته ودرېدو جنازې در باندې وکړه قبر ته وسپارلې دا عالم ستا بدخوا کېدی شي کېدی شي قسم دی دا دنیا کې چې دی ستا بدخوا نه شي کېدی د ژوند په هر میدان کې چې عالم ولاړ دی دا محترمو کې جماعت کې دی دا که په مقبره کې دی دا که په مسجد کې دی جماعت کې دی دا که په مرکز کې دی دا که په سیاسي میدان کې دی قسم دی دغه علما ستاسو خیرخواهان دي دشمني مه کوئ دا د انبیاو وارثان دي ګورې هغه ورځ به بیا بده وي چې کله یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدعي وي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بل طرف ته دغه علماء کرام محترمو په دغه حالت کې زما ستا خلاف مدعي وګرځېږي محترمو د علماو دشمني پرېږدوئ ملګرتیا یې وکړئ ټیک ده که انشاءالله خپل بچي مدرسو ته راولېږئ او محترمو دغه تبلیغي جماعت والا ملګرو سره تعلق وساتئ ټیک ده که نه انشاءالله محترم مولانا مسعود خان صاحب هغې اخري دغه ادا کېږي قبر سر خپو ته د سورې بقره ویله کېږي انشاءالله اوله ځای کې به شریک شو بیا به د هغه ځای کې نه ټول ځو الله رب العالمین د موږ ته عمل کولو توفیق